حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای په 5 ځایو کې ډیر زیات احتیاط کوه، په 5 ځایو کې ډیر زیات احتیاط کوه، که ته احتیاط نه وکې بعد کې به ته ارمان کوې، نو د هغه ارمان څخه د مخه احتیاط ډیر کوه. ګوره اوله خبره دا ده په محفل کې په یو مجلس کې یا په هر هغه محفل کې که د مشرانو دی که د کشرانو دی، که مشران ناستي په ادب به ګایږي، که کشران ناستي په ادب به ګایږي، احتیاط به ډیر کوې. وجه دا ده که چیرې ته احتیاط نه وکې نه د معلومه د مشرانو تر مخ یا په د زنانو تر مخ یا په یو محفل کې ستا تر خوله یو داسې خبره اوځي بعد کې ته ارمان کوې وای کشکې چې دا خبره مې داسې نه وای کړې داسې مې کړې وای. نو ځکه تا ته حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ژبې سره ډېر پام کوه. او بیا د هغه رقم چې کوم دی بیا د کشنیانو په مجلس کې هم ډېر احتیاط ضروري دی. هغه لکه څنګه د هغه وجه دا ده د ماشومانو تر مخ به ته په مجلس کې هغه خبرې کوي چې د راروان پر خبرو باندې دی غور وکړي او راروان مستقبل چې کوم دی د هغه څخه خپل مستقبل جوړ کړي او ازده کړي. دی دا وایي لکه اوس چې موږ وایو ګوري پلاني مشر دا خبره وکړه یا څوک وایي زما نیکه به داسې ویلې یا زما پلار به داسې ویلې زموږ مشرانو به داسې ویلې، لکه اکثره چې یو څوک داسې خبره کوي. ځکه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته په هر محفل کې د ژبې سره احتیاط کوه، داسې خبره کوه چې سبا بیا خلک ووایي چې څوک بیا ستا خبرې نقل کوي وایي چې نو پلاني خبره داسې وکړه. صحیح سو. اوله نکته ده. دویمه نکته په بازار کې به د سترګو سره ډیر احتیاط کوي، که په بازار کې که په کور کې که په بل ځای که پارې که هر ځای د سترګو د نظر به ډیر خیال ساتي. په وجه د دې دا ستا د سترګو داسې نه وي چې دا ستا د سترګو په وجه باندې د تاسو بدنظري وسي، پر هغه باندې د تاسو خپل ښایسته رب چې دی هغه ناراضه سي او بیا د هغه بدنظري په خاطر ستا په عملنامه کې ګناه ولیکل سي. نو د هغه بدنظري په ډیر زیات به احتیاط کوي چې د تاسو بدنظري نه وسي. او بله خبره دا ده بدنظري چې ده بدنظري په یو خدا دی چې تاسو په بازار کې بدنظري وسوه یا د یو ځای غلطي در څه وسوه بدنظري څه وسوه ګناه دې وکړه بیا دغه رقم. اوس خو نن بدنظري ډېره اسانه هم ده، ډېر هر ځای کېږي او ته به ډېر احتیاط کوې. مخکې به دې 50% احتیاط کوئ، اوس به ته 100% احتیاط کوې. ولې؟ اوس زیات سے زیاته بدنظري چې د هغه په موبایل کې ده. او بیا په موبایل کې بله خبره دا ده په دې موبایل کې ګوره دې ته لږ غور فکر وکړه. ګوره مخکې که چیرې ته په بازار کې بدنظري کوې خلک را روان انسانان را روان ته دستي لاندې ګورې د خلکو د وجې. او دا موبایل چې کوم دی دا موبایل کې داسې بدنظري د تاسو ونسي چې تا ته الله تعالی ګوري او ته دې موبایل ته ګورې ډېره بدنظري وکړې د ګناهو رجسټر چې کوم دی هغه دې ورځ رابله بړاویږي. ډېر احتیاط پکار دی. ځکه تا ته حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وای چې ته د بدنظري ډیر خیال ساته چې ستا ګناوې زیاتې نسي. صحیح سلو. او بیا د هغه رقم درېیمه خبره نوټ کړه. درېیمه خبره به وایي چیرې احتیاط کوې ته چې کله لمونځ کوې په لمونځ کې به زړه چې کوم دی زړه به لګوې، زړه به د لمانځه وخواتی، توجه به د لمانځه وخواتی، فکر و دهان به د لمانځه وخواتی. داسې لمونځ به نه کوې چې په لمانځه کې ستا نور سوچونه وي، لمانځه کې د فکر بله خواتی، په لمانځه کې ستا نور کارونه وي. ګوره ته دا اورېدلي دي که چیرې وایي وږي ولې اول ډوډۍ خوره بیا لمونځ کوه. یعنې په دې باندې دا ډوډۍ په وجه داسې نه چې ستا سوچ خراب سي، داسې نه چې دا ستا سوچ ولاړ سي بله خواته، نو هغه دا لمونځ به خرابېږي. نو تر هغه ښه دی ته اول ډوډۍ وخوره بیا لمونځ وکړه. بله خبره که چیرې تا ته د اوداسه ضرورت و یعنې اودس دې دروند و اول اودس به کوې بیا به لمونځ کوې. که ته اول اودس که چیرې دا ستا اودس دروند و ته لمونځ نه سې په کولی ولې ستا لمونځ چې دی هغه پاسېدېږي خرابېږي. نو ته به ډېر احتیاط کوې. اول به اودس کوې بیا به لمونځ کوې. نو دغه رقم یعنی ته سوچ وکړه چې دومره باریکیانې په دا باره کې دي نو بیا ما تا ولې بیا په لمانځه کې سوچونه وو، بیا په لمانځه کې زما ستا په زړه کې په دماغ کې نور فکرونه وي، زما ستا سوچ و دهان بله خواته. صحیح سو. دا درېیم سو. څلورم شی چې کوم دی پر دسترخوان باندې به د خپل نس خیال ساتي. ګوره دغه نس چې کوم دی دا نه مطلب چې دا پول ډک دومره خوراک وکړه
چې هغه ستا پر نس باندې ستا پر بدن باندې بوج راسي او ستا د دې خوراک د وجې څخه تا له خوب درس لمونځ دې خراب سي ستا د دې خوراک د وجې څخه ستا نور عبادت خراب سي یا ستا د دې خوراک د وجې څخه ستا نس چې دی هغه غټ سي ستا وزن چې دی هغه زیات سي رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غټ نس چې دی هغه نه دی خوش کړی یو صحابي رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ده نس ته وکتل د ده نس راوتلی ولو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاس وروړی ویل چې کاش دا داسې د خپل بدن سبار نه وی راوتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نس مبارک د سینې او نس دا داسې یو لیول ول داسې برابر ول الله دې موږ معاف کړي موږ چې کوم دي د زیات خوراک د وجې څخه نسونه د بندي دا د تاوان خبره ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه و تا ته کړې ده بله خبره واوره بیا دغه رقم چې کوم دي پنځمه خبره چې دا د خپل د نظر حفاظت بکې یعنی په خپل سترګو کې به حیا ضرور ساتي یعنی د خپل سترګو څخه به حیا نه غورځي د خپل سترګو څخه به حیا نه لري کې کچېرې تا د خپل سترګو څخه حیا لري کله نو بیا به ته د ډیر غټو ګناو سره مخامخ سي بیا به ته د ډیر غټو امتحاناتو سره مخامخ سي ګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنه هر خبره د حکمت او بصیرت پر بنیاد باندې کړې ده او بل مشتی ته چې کم دا 5 شان حضرت علی رضی الله تعالی عنه را شولې دي چې په دغه 5 شانو کې ډیر احتیاط کوه بعد کې به افسوس او ارمان کوي نو د هغه افسوس او د ارمان سره د مخه احتیاط بهتر دی احتیاط پکار دی 5 شان ما ته ذکر کړل په یو مجلس کې به د ژبې به خیال ساتي د مشرانو تر مخ به د ژبې خیال ساتي د کشرانو تر مخ به د ژبې خیال ساتي د خپل خولې څخه به هغه لفظونه باسي چې را روان وختونه ته په دنیا کې نه موجوده نسل در نسل ستا نسلونه چې کوم دي هغه بیا ستا هغه لفظونه یاد ساتي او دویم په بازار کې به د سترګو خیال ساتي د نظر حفاظت به کوي دریم په لمانځه کې به د زړه د توجه د فکر او دهان خیال به ساتي او څلرم پر دسترخوان به د نس خیال ساتي د بیماریانو د تاوان سره به نه مخامخ کېږي او بیا پنځم د نظر په سترګو کې کم دی د نظر او په سترګو کې به حیا ساتي د سترګو څخه به حیا چې د هغه نه غورځي نه به لرې کوي الله تعالی دې موږ ټولو ته پر دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله جزاک الله ډېره زیاته مننه ډاکټر حکیم حاجي محمد امین صاحب قدرمنه وکړي